السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم اوریدونکو، امید در رب لرم چې تاسو بس روغ یې، جوړ به یې، خوشحاله به یې او الله مدام دغه شانتې کې روغ جوړ خوشحاله او د صحت په جامو کې لرم. زه وړاندې یو پیره بیا ستاسو د وړاندې حاضر یم د یوې نوې وظیفې سره، او دا وظیفه د هغه چا دپاره ده د چا چې اولاد نه او یا د هغه چا دپاره چې د چا نارینه اولاد وي. اولاد وي خو ټول زنانه اولاد وي، نارینه اولاد نه نو د هغه چا دپاره هم ده چې نارینه اولاد نه یا مطلق اولاد نه، د هغوی دپاره دا ډېره بهترینه وظیفه ده او ډېر بهترین عمل دی، ځکه چې اولاد دا د الله رب العزت د طرف نه یو ډېر لوی نعمت دی. د دې کمی به هغه وخت کې محسوس شي چې کله د چا نه وي. د کومو کسانو چې اولاد نه وي نو اولاد د الله رب العزت په لاس کې دی او اولاد ورکول دا د الله رب العزت د لاس لاندې دي. نو چونکې الله رب العزت په اولاد ورکولو باندې قادر دی، نو د الله رب العزت نه ځان له اولاد غوښتل پکار دي. نو دا دوه صفتوي نومونه د الله رب العزت دي چې په هغې کې الله رب العزت دغه طاقت او قوت ایښی دی چې دغه دو صورتو وظیفې په برکت سره به الله رب العزت دغه انسان له د دغه دو صفتو نومونو په ذریعې سره به الله رب العزت انسان له هغه اولاد ورکوي. نو راځو وظیفې طرف ته. وظیفه څه ده؟ وظیفه د الله رب العزت صفتي نومونه دي چې البارئ المصور. البارئ المصور دا الفاظ دي چې البارئ معنی ده روح اچولو والا، اردو کې جان ڈالنے والا، او المصور معنی صورت دینے والا، اردو کی معنی دا یو صورت ورکولو والا. نو دا د الله رب العزت صفتي نومونه چې البارئ المصور دا په داسې طریقې سره ووایي چې د کمې زنانه هغه اولاد نه کېږي یا نارینه اولاد نه، نو هغه به څه وکړي؟ اووه روژې به ونیسي، اووه ورځې به روژه نیسي. هره ورځ چې کله په اوبو باندې روژه ماتوي، روژه به په اوبو ماتوي، د هغې نه پس به دا الفاظ هغه ووایي چې البارئ المصور. البارئ المصور دا الفاظ به څو پیرې وایي؟ 21 پیرې. 21 پیرې به دا الفاظ وایي. نو څه به کوي؟ اووه ورځې به روژه نیسي، هره ورځ چې روژه ماتوي په اوبو باندې، نو د هغې نه پس به دا الفاظ البارئ المصور 21 پیرې وایي. نو انشاءالله العزیز الله رب العزت په دې صفتي نومونو په ذریعې سره هغه اولاد ورکړي د چا چې اولاد نه وي او یا د چا نارینه اولاد نه وي، نو الله رب العزت په دې په ذریعې سره هغوی ته نارینه اولاد ورکړي. دا وظیفه ډېره مجربه وظیفه ده د هغه چا لپاره چې د چا اولاد نه وي یا اولاد وي خو نارینه اولاد یې نه وي. څوک نارینه اولاد غواړي هغې دپاره هم، او که څوک مطلق اولاد غواړي د هغوی دپاره هم دا وظیفه ډېره مجربه ده.